داسې بعض خلک په مونځ باندې ولاړ وي، هغه هلکان یا هلکان نن سبا غټ غټ هلکان په مونځ باندې به ولاړ سي، کله سجدې باندې پرېوځي نو خپې نه بې هغه راکېږي، خپې نه بې راوکش کوي، هغه ټول شور جوړ کړي، هغه کوم مصلین دي هغه مونځ کې خلل پیدا کړي، هغه قهقهه ولګي، خندا ولګوي، کله یو کس د خپې نه راکاږي، کله بل کس د خپې نه راکاږي، کله د ګریوانو نه رانیسي، کله چپېړې ورته ورکوي، کله خبرې کوي. نو دا خو د مونځ هغه ادبو خلاف ده. ځکه ته خو ولاړې، ته خو الله تبارک وتعالی، ته څه کله مونځ کې لړ، ته خو الله تبارک وتعالی سره کلام کوي، الله تبارک وتعالی سره ته خبرې کوي. اوس که چېرې ته خیال وکړې څه کله ته یو ورکوټې غني افسر یو داسې غټ غني کس وي، ته هغه سره کله کلام کوي، خبره کوي، کله د هغه سیما کوي، خبرې واوري، نو ته څومره هغه ادب سره ورته ولاړې، څومره ادب سره هغه سیما کوي د هغو خبرو، هغه خبرې څومره په غور او فکر او څومره توجه سره واوري. او بیا خو ته مونځ کې څه کله ولاړې، بیا د ورنۍ کول، یو بل ته لاس وهل او یو بل خپې نه رانیول په سجدې کې، او یو بل ته پوکونه ورکول غوږ کې، او یو بل ته چپېړه ورکول، زه په مونځ کې ولاړ دی چپېړه ونه ته وباسي. نو دا خو د هغه مونځ هم خلاف دی، هغه ادبو خلاف دی، مونځ د ادبو هم خلاف ده او د مسجد ادبو هم خلاف ده. نو دا شی ډېر شوی دی نن سبا، په سجدې کې به پروت وي، سجده به کوي، هغه خپې نه بېره ونیسي. دا خو هغه مونځ نه شو، ته خو مونځ ته ولاړې د الله تبارک وتعالی سره کلام کوي، الله تبارک وتعالی سره خبرې کوي، نو دا مونځ به څه قبول شي بیا؟ ته راسې شتني دپاره راځې، که ته راځې د الله تبارک وتعالی عبادت دپاره راځې، نو دا شی ډېر زیات عام شوی دی. نو دا مونږ ته دغه پکار دی چې دو شیزونو خیال د وساتو. اول د کله مونځ ویدار یم، امام د دغه اواز وکړي چې یاره خپل صفونه د برابر کړي، کوم هغه ماشومان دي ماشومان د هغه مسجد نه وباسي، ځکه کوم ماشومان دي چې مونځ کوي هغه خو هسې بېودارې ښه په طریقې سره مونځ کوي، کوم هغه مونځ ته نه راځي، شتنۍ ته راځي، نو هغه خپله مونځ هم نه کوي، هغه نور کوم مسلمان کوم مصلین د هغو مونځ کې هم خلل راولي. نو مونږ ته دغه پکار دی چې ډېر زیات اهتمام وکړو.